SS Television Breaking News. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. Viewers, نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن ما سره یو فریادي دلته ناست دی چې دوی وایي ما سره ډېر ظلمونه شوي دي، ډېر بد شوي دي. موږ ورله خپل دا پلیټفارم پرووایډ کړی دی چې د خپل کوم فریاد دی هغه د پبلک په مخ کې ښکاره کړي چې کوم حکام بالا دي هغوی ته زه شروع نه ریکویسټ کوم چې د سره څه زیاتې ظلم شوي وي نو هغوی د مهرباني وکړي خپلو محکمو کوم د سرکرده کسان دي هغوی ته د وینا وکړي او کوم ظلم زیاتې شوی دی نو د هغې د ازاله وکړي ځکه چې انسان خو اصل د خطا نه جوړ دی هغې نه غلطۍ نه کېږي. امید لرم چې کم د زموږ د میلمه فریاد دی په دې به غور فکر به کېږي. نو ما سره کوم میلمه نن ناست دی د ده به تعارف وکړم. دا ټرانسجنډر هم دی، خواجه سلام ورته ویلی شي او زموږ د معاشرې یو حصه ده او افسوس په دې چې موږ خلک دې ته ډېر په سپک نظر ګورو. دا زموږ خپل یو غلط سوچ دی چې کوم ترقي یافته ملکونه دي هغې کې د دې خپل یو مقام دی، د دې خپل یو ژوند دی. دې ته آرټسټ هم ویلی شي، دې ته هنرمند هم ویلی شي او دې ته کلام ویلی شي. بارکیف د هر چا خپل خپل سوچ دی چونکې زموږ یو اسلامي ملک دی او زموږ په ملک کې زموږ خاص کر د پښتنو په معاشره کې دې ته ډېر په سپک نظر کتلی کېږي. د هر چا خپل خپل سوچ دی. مقصدي خبرې له راځم افتخار عرف خاني وروره څنګه ته ښه شکر دی صحت دی ښه دی؟ الحمدلله. ما خو کمې خبرې وکړلې تاسو واورېدې. اوس به زه دا ووایم چې کوم ستاسو فریاد دی یا تاسو ته کوم ایشو دی هغه تاسو زموږ په دې پلیټفارم بیان کولی شئ چې موږ دا بیا نشر کړو او هغه خلکو ته یې ورسوو چې کومو خلکو په وجه تا سره انصاف کیدی شي. بسم الله. جی بھائی پہله خو ته زه دا ووایم چې فریاد خودی خلکو ته کول پکار نه دي ځکه چې فریاد کول صرف اور صرف د الله ذات دپاره ښه دي او دې خلکو ته چې فریاد وکړو او دا پته ورته ولګېده چې دا انسان په سخته کې دی نو بیا نورې لوبې در باندې کوي او صرف اور صرف ستاسو په ذریعه باندې زه دا خلک د دې کوم خلکو چې ما سره بد کړلې ورلګیا دي کوي نو د دې د اصلیت نه خبروم ځکه چې دا د دنیا ته ځان داسې جوړ کړلی چې د دنیا د ټول نه عظیم الشان انسان به ورته خلک وایي ځان یې ورته داسې جوړ کړی دی دنیا ورته ښه ګوري او دنیا وایي د دنیا را خلک وایي چې دا ډېر ښه انسان دی او البته هغه وي د دنیا د ټولو نه بدکار انسان او مکار انسان. بېشکه فریاد چې کوم دی هغه خدای تعالی چې کوم دی که نه هغې ته پکار دی او خدای تعالی دا بني آدم جوړ کړی دی دپاره دی چې دا وسیلې دي. نو ضروري نه ده موږ پښتو کې یو متل اکثر وایو چې دا 15 واړه ګوتې یو شانت نه وي. نو ما چې کومه خبره وکړه دې دپاره وکړه چې ته به ووینې انشاءالله ته به ګورې چې کله موږ دا ویډیو وچلو او دا کله د دې کم مشران دي هغوی وګوري نو تا سره به داسې یو انسان چې هغه د انسانیت دپاره خپل ژوند چې کوم دی وقف کړی به وي او دې فیلډ ته به راغلي یا پولیس محکمې ته به راغلي یا بله داسې یو محکمه به وي چې هغه به تا دپاره ولې خدای تعالی وسیلې په خپله جوړوي. نو مونږ که دلته نن ته کېنولې وې دې دپاره کېنولې چې ستا کم مسله ده تا ته کم تکلیف میلاو شوی دی چې ته په غلط لاره باندې لاړ نه شې. زموږ مقصد دا دی چې اصلاح معاشره وکړو او اصلاح معاشره هم داسې کېږي چې یو فریادي یو کس هغه سره که ظلم شوي زیاتې شوي کله د هغې مخنیوی وشي نو هغه کس دپاره بیا غلط لاره چې کوم ده که نه هغه بنده شي او خپل هغه په سمه لاره وي. نو زه امید لرم چې انشاءالله تا سره به انصاف کېږي او تا ته زه دا تسلي در کومه چې تسلي وساته انشاءالله تا ته به څه مسله نه وي. جی تاسو خبره کوئ چې تاسو سره څه واقعه پیښ شوې ده څه مسله درته پیښه ده؟ جی دا دو روزې نه تقریبا 2-3 ورځې پهله جاوید مروت رالو
हाँ और सरा SHO पहाड़ी पूरा जावेद मरवत जी हाँ जी और DSP उमर अफरीदी ठीक शो जी जमंग जे ता कोर्ट में डायरेक्ट रालल सासु को कम जी के हो ची कम जी तरागली दी दा गोलाबाद की हाँ जी जी रालल और जे कब तकड़म मा सर खबरे कोली पे खबरो बांधी बिजी कड़म हाँ چې بار راو تم نه نور پولیس فورس والا چې ور سره راغلی हाँ هغه زما یار بوتلو مرګره می استعمال करे हाँ जी। सुनो मेरे هغه خالد نوم دی खालिद हाँ دا دویم ځل دی हाँ دینه پہله بوتل دو पहले हम दी बोतल हो جی جاوید مروت بوتل हाँ पहले सिर्फ जावेद मरवत रागल هغه ور SHO से سره جی دو فقیر آباد سی چو ور سره हाँ رضوان برکی हाँ ادازل ور سره عمر افریدی حضرت الله ورسره DSP عمر افریدی हो جی हाँ चिराग लल सो शो پہله ځل باندې چرال الالتا دغه تا مې سردار احمد جان کالونی تا हाँ نو دای بوتلو شل ورځې خو په کړه وال ټکول ول ورکول او د شل ورځې نه بعد چې فقیر آباد تاڼه کې ښکارا کو हाँ نو لکه ته چې شل ورځې پټ ساتلو ا هغه نه پس چې کوم دی ایلیګل سټډي نه کسټډي نه هغه چې کوم دی کسټډي شو کړله نو فقیر آباد تاڼه کې جی زه خو تاسو پهله دا تاسو کول غواړم چې په 302 کې دونه خو په کول نوی وال ټکول نوی ها شل ورځې ته خو په کې وال ټکول ول ورکوي دا خو په 302 کې نشته صحیح ده او تبي ګناه انسان اسی به سپینه ظلم کوي اور وال ټکول ول ورکه اور بیا چخکارې کو 70000 روپے موږ نواغسته فقیر آباد تاڼه کې ودا سر ډایرکټ پرېږدو ها او چې پیسې واغسته نو پرې نه خستو اور رضوان برکی جاوید مروت ځان شاته کو ٹھیک شو اور بیا را پرې نه خستو اور سار لې په 15 ډبلې کې 17 ډبلې کې پرچا کو ها او عدالت نه ول بیا موږ ضمانت کو شل ورځې لابار تیرې کړې نه وی چې بیا ورپسې دوی رالل په د ګلاباد نه او عمر پیری او د غبوتلو جاوید مروت د ټول نمکار انسان چې دا جاوید مروت دی خاصه سما بس شوی زه لګم ته تاسو دلته ټوک بدل کوم دله ځکه چې مقصد زمون دا دی چې تاسو ته کومه مسله پیښه ده هغه مسلې مخنیوي وکړو دا راته وایي چې کم شل ورځې هغې تېرې کړلې اخر داسې څه ډکه ده د دې SHO تاسو سره چې هغې تاسو سره دا زیاتې وکړو یا ستا کوم ملګری دی هغه شل ورځې ایلیګل کسټډي کې هغې ساتلی و بل دا چې هغې نه شل ورځې وروستو چې کله تاسو ضمانت وکړو چې دوباره بیا پولیس ونیولو او اوس هغه ته چې جیل کې دی ټیک شو نو آیا د هغې تاسو سره یا تا سره یا ستا د ملګري سره کم داسې دشمني ده چې د کم شیز په وجه باندې دا څه کېږي لګیا دی او بیا دوباره چې کم ستا ملګری ونیولی شو نو په هغې څه کیس اچولی شوی دی آیا هغې هغه کیس کې لکه واقعي انوالو او کنه لکه تاسو وی چې هغه باندې آیس اچولي څومره آیس دي هغه پسې دا 807 ګرام آیس 807 ګرام آیس چې کوم هغه پسې واچول شول زه دا تاسو کوم چې آیا واقعي هغه به د آیسو دنده کوله یا سمګلینګ کولو کنه دا څه وصله په دې باندې ته قرآن هم کوي شم چې هغه د دې سیز نه سخت نفرت کوي ها جی او زکه د ما په جاوید مروت دوباره رال چې دو پهله ویلو یو کس ته ویلو چې دا راول زما کوټه ته ما سره غلط کار وکړي ها چې زه به د یاد پرېږدم خو پې کړی شو هغه ما په میډیا باندې ووی بس د هغې نه بعد دا ما پسې شوی دی ډېر زیات یې تنګ کړم اور بار بار براتلو تر دې پورې چې زما د کور نه سامانونه بار لړ کړو په ګل آباد کې صحیح ده جی زمانه موبایل اوچت کړو موبایل رانه اخیستی شوی نو د دې څه ثبوتونه تاسو سره شته چې کم تاسو خبره کوئ چې هغه راغلی او چې کم کس تاسو ته د دې سوال جواب درکړی دی دغه کس نوم تاسو ویلی شي چې څوک دی دا څنګه تاسو ته سوال جواب شوی دی آیا هغه کس به دا خبره به ووایي چې را واقعي دا خبره رښتیا ده او کله به منکر شي ځکه چې دا الزام هم کېدی شي دا خو تاسو ما ویډیو یو کتلې ده چې بل یو چینل باندې تاسو دا خبره کړې چې جاوید مروت تاسو ته داسې ویلي دي کله نو چې کله تاسو په چا الزام لګوئ زه به دا ځکه وایم چې تاسو سره د دې شي ثبوت پکار دی چې چا په ذریعه تا میسج راغلی دی کېدای شي هغه دروغ ویلي کېدای شي هغه ځان نه ویلي آیا هغه کس چې کوم دی دوباره ستاسو د دې خبرې شهادت به وکړي سعید نوم دی اور په خټک چوک کې پاتې کېږي
ګندویر سره هغه څه شی دی هغه راته عام کس دی ها چا راته ویلي دا جاوید مروت مخبر دی ها ما ته خپله پته نشته ها بل چا راته ویلي هغه راته دا خبره وکړه ما هم سره ځان نه خو نه وکړې سر صحیح ده جی ما ته هغه ووی نو ما ورته وویل داسې کلم نشي کېدی مې سوال نه پیدا کېږي زه دې فیلډ کې یم خو دې کار والا نه یم صحیح ده ګرانو کتونکو لږ دا خبره راغونډو افتخار د وینا مطلب دا دی چې پهله ځل دوی سره دا ظلم زیاتې شو چې د کم ملګری دی هغه پولیس بوتلو او کم کسانو بوتلو هغه نامې دي واخیستې نو هغې نه پس بیا په هغې باندې د 17 ډبل او 15 ډبل دی یادی چې دا دفعات ولګول او جیل ته کو بیا هغې دوی په ضمانت را خلاص کړی دی دوباره هغې باندې بیا 800 ګرام آیس ورپسې 800 راوند اباوټ ګرامز آیس چې کوم دی کنه د هغې په مقدمه جوړه کړې ده او بیا جیل ته یې ورکړی دی دې کې دوی کوشش کړی چې د هغه ضمانت وشي خلا پورې ضمانت نه دی شوی بارکیف زه چې کوم ارباب اختیار دي هغې ته به دا ریکویسټ کوم چې بېشک دا یو ټرانسجنډر دی بېشک دا یو خواجه سرا دی خو یو انسان هم دی او چې کوم سړی دی وخت کې جیل کې بند دی هغه هم یو انسان دی د هغه به هم ښځه بچي به وي کور بار به وي نو آیا پولیس سره دا اختیارات شته چې هغه خپل اختیاراتو نه ناجایزه فایده اوچته کړي او یو کس چې هغه یو ګناه کړی نه وي او هغه ګناه کې دا پابند شي بند شي آیا د افسران چې کم دي د ارباب اختیار کوي څه نو زما هغه خلکو ته دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړي دا یو کس دی چې دلته زموږ سره دلته په میډیا باندې حاضر دی ولاړ دی ناست دی او دا خبره دی کوي څومره به داسې خلک وي چې هغې خپل فریاد زموږ په شان داسې یو چینل په ذریعه نه بشي ویلی خو کیدای شي دا داسې خبرې دي چې دا هم د دشمنۍ خبرې دي ما ته پته ده چې دې نه پس ما ته هم ډېر تھریټس به میلاویږي خو بس زما خو به د خدای تعالی په ذات یقین دی ځکه چې زه نه غلط څه کار کوم او نه غلطو کارونو سپورټ کوم که د سره ظلم زیاتې شوی دی نو زه به دا ریکویسټ کوم چې د دې مزاله وشي او چې کوم نور داسې خلک دي هغې سره که پولیس خپل د اختیاراتو غلط استعمال کوي نو مهرباني وکړئ خپل د اختیاراتو غلط استعمال مه کوئ ځکه چې بره یو ذات داسې شته چې د هغه چپې لاندې کله بنده راشي که نه نو هغه بیا نشي بچ کېدی نو هغه ورځ نه هېرېږي او مهرباني کوئ داسې شیزونه ځان ساتئ دې نه علاوه تاسو یو بله خبره کوله چې تاسو نور هم یو زیاتې شوی دی نو هغې حوالې سره لږ تاسو سامعینو ته زموږ ویورز ته لږ ووایي چې دا څه مسله ده جی چې کله زما دا ملګری بوتلو نو زه فقیرآباد چوکۍ ته لاړم زه بهر ولاړم یو پولیس والا ته مې وویل مې زه ستاسو پسې زه ستاسو نیا راغواړم ما ورته خپله تره لور کمیشنره یادوله مې هغه در پسې راغواړم هغه ما ته دننه راځه زه نه تلم 15-20 پولیس والا ما پسې بهر راغلل ورځې په زوره باندې چت کړم کارپوریشن چوکۍ مخې ته ولاړم او په زوره باندې چت کړم دننه یې بوتلم ډي ایس پي عمر افریدي ورته ویې یارې په حوالات کې بند پروت دی په هغه باندې یخ اوبه واچوئ او دا د صاحب ته هغې کې صاحب ته که مو خیال وي کمرې دي او دا د کمرې ته لړه کوي چې زه څنګه کمرې ته لړه کولم نو ما دیوال له ملت ته ورکړو چې داسې مې کړل نو پولیس والا لاندې لړه شول زه پرې د پاسه د یو د بیلډ نه مې تماچه راښکله په چې ځان مې شوټ کولو هغه لاک و تماچه لاک نه مې وباسله او پولیس والا ته مې ونیوله مې نږدې نه شئ او په دې دوران کې ما د خپل بدن نه کپړې وباسلې کنه نو زه ورسره هم ګیرولم زه یې نه پرېخوستم دا بلګان چې ورته وایي د اجلاګانو دا بدماشان په الله مې قسم چې یو نیم مسلمان غلولو او خو ما سره کله داسې چا کار نه و کړی سپک حرکت په دې پوره KPK کې صرف زه داسې وم چې ما سره لکه داسې حرکت نه و شوی داسې چا په زور زبردستی باندې ما سره څو زیادتی نه وکړي او دې پولیس والا زه بربند کړم تاله پرېخوستم لکه تا خو دا ووایي چې ما خپلې جامې کوزې کړې
نو نو هله زه دننه تا خپل ځان په خپله بربنډ کړو. زه کمرې ته چولم سره که زه یې ګیر کړی زه یې ورسره ګیرولم. نو د هغې نه بعد زه یې هلته کې کېنولو ما تر دې پورې چې 3 پولیس والا وکې ته ما نه ویډیو هم کړې وه موبایل یې راوباسلی ویډیو یې هم وکړه بیا یې کېنولو ما د هغې نه بعد بیا پاړې پورې ته بوتلم پاړې پورې ته چې بوتلم نو په پولیسو کې د ټول نه کرپټ جاوید مروت دی دی د دوی نه علاوه پیدا خان پهله چې په چمکنو کې ډیوټي وه هغه چولم حوالات ته په پاړې پوره کې دوباره مې داسې حرکت وکړو او دې ټولو ما په ټوکې مسخرې کولې هغه ټایم کې خواندلې هلته کې هم زه حوالات ته دننه کولم حوالات کې اچولم وی ته صرف دونه حوالات ته دننه چې تا له مونږ تصویر والو او ډي ایس پي صاحب ته یې ورسینډ کړو ما چې حوالات ته دننه شوم بیا خو دننه ما پسې هم پړپړه لیکله زه هم پرېخوستم نه زه نه دننه کېدم بیا جاوید مروت او عمر افریدي رالل چې دوی رالل نو کمره کې ورسره ناست وم مې سر که تاسو د ویډیو په بنا باندې داسې کوئ چې تاسو څه ډیمانډ وغیره یا کړی یا نه و کړی خو ما ته خو کس ویلو که نه مې زه تاسو ته سوري مې دوباره بله ویډیو هم کوم په هغې کې د نه معافي د نه پې هم غواړم مې داسې مه کوئ نو نه موږ د هغې په بنا باندې داسې نه کوو نو مې بیا ولې زما ملګري سره څه هم نه ما سره ناست و کور ته ډایرکټ رالی ور اوس داسې کوئ بیا عمر افریدي هلته محرر ناست و هغه ته یې وی زه چې راته څه ویم نو یې دا ولیکه کہ میں افتخار احمد اور پخانی یہ بیان دیتے ہوں کہ میرا یار میرے ساتھ میرے پلیٹ پہ موجود تھا اور اسی ٹائم پولیس والوں نے چھاپا مار دیا اور میرے پلیٹ سے اتنے منشیات کو فراہم کر کے میرے یار کو اپنے ساتھ لے گئے زال تک ناس وم پولیس سټیشن کې دی سره اور داسې لیکلي کول او البته زما ملګري سره څه هم نه هسې بیسې بوتلو خو ما څه ویلی نه شول ځکه چې بیا یې زه هم راګیرولم چې بیا سار پورې زه ناست وم کېنولی وم او بیا خپل پلیټ مخې ته یې کوز کړم او هغې نه بعد یې راله موبایل راکړو جی اور بیا د هغې نه یو څو ورځې بعد ما ځای چینج کولو ځکه زه یوازې شوم نو ما ته ملګري جیل نه وی چې ته دا ځای دې چینج کړه خو چې دا به چاته ښی نه ما سره یو جینۍ پاتې کېده د خور په شان مې ساتلی وه 6 میاشتې پیشو نوم یې دی تیزاب چې وله په مخ باندې چا اچولي ما ته یې چې دې ته به ځای نه ښی دا به ځان سره نه بوځې دې ته ما وی مې خور تر اوسه پورې کېده خو زما ستا نوره نه کېږي ځکه چې زه د ملګري نه مجبور یم دغه خبره به خامخا منم مې هغه راته وایي چې دې ته به ځای نه ښیې او مې که زه په یو ځای کې 10 کاله پاتې کېږم زما چاته څه پته نه لګي مې ته که را سره پاتې کېږي نو هره میاشت کې به زه ځایونه بدلوم او مسلې به راته جوړېږي نو دې پولیس والے ته ټیلیفون وکړو د خټک چوک په څوک کنګ خان وي هلک هغه ته ټیلیفون وکړو چې زه دلته نه څنګه وځم نو وایي تاسو به دلته د پسې راشئ نو ما د ویښتونو ونیولم چې زه تا ته څه ویم نه زنانه ذات یې ځکه مې په زنانه ذات باندې زه لاس نه اوچتم مې دا نه چې زه ستا نه یېرېږم مې شا به وځه او مې به اصله نیمه ګنټه پس بیا راله 2-3 هلکان ورسره دا یو کمره کې هلک سره ناسته وه یوازې یو ما سره کمره کې کېنولو او یو بلې کمره کې ناست و نو ما سره چې کوم په کمره کې ناست هغه ته مې وروره مې بجلي راله زما دا موبایل چارج ته ولګوه نو مې زه د پیشو له چاول ورکوم زما په زړه کې بیا هم دونه رحم و چې دې ته روټۍ نه وه خوړلې نو ما ورته ویې مې دا چاول واپس رالم نو نه هلک و نه موبایل ما وی د هلک دې هلک موبایل اخیستی دی نو پیشو البته ما سره په جګړه شوه زما ملګرې وه پکار دی چې هغه ما سره ودرېدلی وي هغې ما سره په جنګ شوه چې کارپوریشن چوکۍ ته لاړو هلته مې درخواست ولیکلو هلته کې دې بیا ما سره جنګ وکړو د هغې نه بعد بار به زه تلم راتلم چوکۍ ته اف آی آر مې هم ولیکلو وږې ته خو د موبایل څه پته ونه لګېده په 6مه روژه باندې دا روک شوی او په 6مه روژه باندې زه کېناستم خپله او
په یو ګنټه کې دننه ما پته ولګوله چې دا موبایل په خټک چوک کې د پنۍ عثماني رور ریان سره دی. کم هلک باندې چې ما دعوه کوله، کم چې ورسره ناست ما وې ده به اخیستې، هغه سره نه بل هلک سره، او په ګل آباد کې خټک چوک مدینه کالونۍ کې پټو شاته کور دی او ریان هلک دی، هغه سره د موبایل دی. او د شپږویشتمې روژې نه په دې خوا بار بار ورته ویم جاوید مروت ته تر دې پورې چې سوال منت مې ورته محکمې سرځي دا موبایل راوالی که او چې لاړ شم تاڼۍ ته اسپایانو ته ووایم، دغه ته نور چې کوم پولیس فورس والا وي د چا ډیوټي وي هغوی ته ووایم، او هلک سره موبایل تر اوسه پورې د څوک یې ترې نوم نه راځي. کوم یو موبایل دی؟ دا ریډمي نوټ 13. ښه صحیح ده. زه خدای دې خیر کړي، موږ خو ستا خبرې وړاندې کړي دي. د یو ټایم څومره چې د پولیس اعلی افسران دي هغوی به هم ستا دا فریاد به اوري چې کوم موجوده ذمه دار افسران دي، امید لرم هم هغوی ته به انصاف درکوي، او یو ورځ به داسې هم راشي چې موږ تا به کښېنو او ته دغې خلکو دا چې کوم ښه کار کړي دا به هم بیانوي. ښه، ستا خو ما یو ویډیو کتلی و، هغې کې تا یو ښځې سره واده کړی دی، نو هغه ښځه ستا شته تا سره ده؟ نه جی هغه مور کړی مور کړی ده. اوس د پیل ورځو کې نوټس را پسې راغلی و، وکیل راته ټیلیفون کوي سبا ستا پیشي ده وي هغوی طلاق غواړي، خو زه پیشۍ له نه وم تللی. لکه هغه کیس د عدالت کې دی؟ جی کیس عدالت کې دی، خو زه ولې سوال نه پیدا کېږي چې طلاق. یو خبره کوم دله، ما ته د پروګرام ریکارډینګ نه مخکې څو خبرې چې کوم دي که نه افتخار کړي دي، او هغې کې یو ده دا ریکویسټ وکړو چې کوم لایرز دي وکیلان دي هغوی ته ده ووایي چې زما د طرف نه اپیل وکړي چې کوم داسې د سپریم کورټ سیول وکیلان وي چې کوم فیملی کورټس والا کیسونه کوي، نو دا وایي چې یو وکیل دی ما دپاره مهرباني وکړي زه خپل رابطه نمبر به وښیم، چې خپل نمبر وښیي، اوس د ده په نمبر باندې ده سره رابطه وکړي ویلینګلی چې کوم ده سره هیلپ کولی شي، نو مهرباني وکړي. دا یو دلته مسله پېښه ده. دې نه علاوه ده وایي چې کوم کریمینل کیسز والا وکیلان دي هغوی ته به اپیل کوي چې هغوی کې څوک داسې وکیل وي چې هغه خپل د ده کیس څه فایلز دي څه فوټوز دي هغه مو ورسره دا پروګرام چې کوم ختم شي نو دې کې به موږ وچلو او تاسو وګورئ چې کوم داسې وکیلان دي چې ده سره دې کې هیلپ کولی شي. نو دا وایي چې زه خو دې ټایم کې بالکل ډېر زیات مجبور یم، نو ما سره چې چا مدد وکړو نو خو دې به د هغه مدد کوي، خو دې به ورسره ښه کوي. نو دغه خبره دغه ریکویسټ مې کولو، خپل نمبر مو ووایه او نور څه دې نه علاوه څه خبره وي نو ته کولی شي چې ستا خبره دنیا اورېدلی. ټول نه پیله خو زه خپل ټرانسجنډر کمیونټي نه معافي غواړم، دوی ته سوري ویل غواړم، ځکه چې تاسو ته ما ووایي چې زما په دې فیلډ کې لږ ټایم شوی دی، دونه تکالیف را باندې تېر شول، دونه مصیبتونه رالل، نو دوی عزیزانو کې ته څومره ټایم تېر کړو، دوی سره به کې ته څه شوي وي. اور بولته شه دې نه علاوه زه اوس د آرزو ګورو شاګرد یم، د هغې چیله شوی یم، نو ما سره چې به کومې جینکۍ وغیره پاتې کېدې نو اوس هغه ما سره نه وي، یا چې د جینکو سره خبره وغیره به وه، نو هغه هر څه ما پرېښي دي، ځکه چې هغه یې ما ته ویلي وي دا کارونه پرېږده، نو پارټیانې وغیره هر څه ما پرېښي دي جینکو والا. اور اوس زه د هغې شاګرد یم، د هغې چیله یم، هغوی سره یم. اور آرزو ګورو تاسو ته هم سوري ویل غواړم که دا انټرویو اورئ، تاسو له زه په اختر کې هم درنلم اور د هغې نه بعد هم درنلم. د هغې مین وجه صرف دا وه چې زه بیمار وم، ټایفاید مې د شپږمې روژې نه او ګردو کې مې سټونز و، نو ام سوري صرف په دې وجه باندې نه هم راغلی.
کتونکو تاسو د افتخار خبرې واورېدې. دا هم د دې معاشرې حصه دی او د ده ډېر زیات مسایل دي. زه امید لرم چې کوم ارباب اختیار د ده کوم مسایل ختمولی شي هغه دې ختم کړي، چې دې که غلطه لاره باندې چلېدل هم غواړي نو کم از کم ستاسو ښېګړې په وجه باندې دې به ستاسو باره کې کېدای شي څه الفاظ سخت به ویلي، خو امید لرم چې یو وخت به داسې به راځي چې ده سره تاسو ښه وکړل نو همدې به دلته به ناست وي او ستاسو ښېګړې به بیانوي او ستاسو ښه والي به بیانوي